پښتانه ورته رامخ شي چې د دنیا نه هغې جنګ باندې پیسې راشي بیا چې کله د ښې ورځې کیسه وي بیا به میټرو سروسز په پنجاب کښې جوړېږي بیا به موټر ویز په پنجاب کښې جوړېږي تر ټولو ښه هسپتالونه به بیا هلته جوړېږي دا صرف تا د ډال په طور باندې دې استعمالوي ستا بچیان د دغه خاورې بچیان د هر وخت استعمال کړي دي د پنجاب شوچه بدیانو دپاره استعمال کړي دي دا که چېرته د انصاف ریاست وی بیا پکار وه چې د دغې دپاره چې قرباني څوک ورکوي هماغه ته یې سینا میلاو شي خو دوی قطعا نه دا سوچ لري نه په دې سوچ د دوی سره تم شوي دي که په کومه ورځ باندې د خلکو ته دا پته ولګېدله چې د پښتنو په وسایل هم ولوټل وطن مو هم سیده پیدې نشو پاتې په والله په هغه ورځ درته وایي چې پاکستان به سره ماته خپله لار نیسه دا یې صرف د دغې دپاره یې دا پاکستان ساتلی دی چې دا پکښې ولوټي او ستا په سر باندې د ځان تحفظ وکړي نن خواره واره پښتانه د دنیا دېرش ملکونه داسې دي چې په 1 کروڑ نه یې آبادي کمه ده دلته د پښتنو 1.5 کروڑ خلک مسافر دی صرف 15 لکه 8 لکه ستا په کراچۍ کښې پراته دي ته د دنیا در په در ګرځې ته د جنتي خاورې ستا په خاوره څه نه دي موجود ستا خاوره د مدنیاتو ډکه خاوره د کاروبار مرکز خاوره د شیشو میوو خاوره دا یې درته برباده کړې ده د دغې نه سور اور درته جوړ کړی دی جهنم یې درته جوړ کړی دی د دغه نه ته هم په منډه سر یې چې د چا تر ډي خان پر اوس راسي هلته منډه وایي چې چا لاهور ته اوس رسېږي هلته یې منډه کړو کور یې جوړ کړو چا په پنډیک کښې کور جوړ کړو ای ولسه په منډو باندې خپل وطن نه جوړېږي په تراپو باندې خپل وطن نه جوړېږي خپل وطن په پرېښولو نه جوړېږي وطن د مور حیثیت لري دا تاریخي وطن دا تاریخي غرونه دا تاریخي کاڼي خو والله د نورې دنیا په سره زر باندې زه د خپل وطن کلک تیږه نه ورکوم خپل کاڼي نه ورکوم دا زما وطن دی دا وطن زه د بل په هیله نه پرېږدم دا وطن زه د لاهور په اسرا کله نه پرېږدم د دغې وطن سره ورنیکه زما تېر ټول نسل پاتې شوی دی دا وطن تاریخ په هېڅ صورت نه بدلوم نه لرې کوم نام ساز کچھ ترهاګري ده ما ته وښایئ کوم یو ترهاګر تاسو ولیده چې دوی پاتې کړی دی دا د ترهاګرۍ په نام جنګ کښې دوی زموږ کاروبارونه تباه کړل زموږ یې بازارونه ړنګ کړل موږ یې مجبور کړلو چې موږ د دوی خاورو ته لاړ شو هلته کاروبارونه جوړ کړو زموږ وطن برباد شو د دغې جنګ په سر باندې زموږ کورونه ړنګ کړل د دغې جنګ په بنیاد باندې دوی زموږ وطن ونیو بیا یې لوټل شروع کړل نن نارت وزیرستان یو نیم 2 کاله پوره شول چې نن یو نیم 2 کاله پوره شول چې نارت وزیرستان یې چاینا ته ورکړی دی په چاینا باندې خرڅ کړی دی د ساوت وزیرستان چلغوزي مالکانو ته دوی هېڅ داسې کردار نه ورکوي په دې خاوره باندې هېڅ د ترهاګرۍ جنګ نه دی دا د دغې وطن د لوټلو جنګ دی د دغې وطن د عقل فکر د دوی د مدنیات د دغې د ختمولو جنګ دی ملګرو یوه ټوکه به هسې رایاده شوله هغه ملا نصرالدین یوه ټوکه ده پورې چې هغه چېرته په ګلی ښه جنګ شوی و 2 سړي سره رټ شوي وو دی هم په منډه ورغلی و نوې کمبله کړې وه په دامن ښه سیخ پې ورغلی و او په دوی تېر شوی و دوی سره بیل کړي وو چې بیل کړي وو د دوی د ده کمبله ورپاتې شوله په هغې منډه کړل په کمبله باندې چې منډه کړل کور ته راغی کور ته چې راغی ښځې ورته چې څوک سره رټو ویل چې هېڅوک نه و سره زما کمبله ته چل و په دې خاوره باندې په دې خاوره باندې هېڅ جنګ نشته دی زموږ د لوټلو جنګ دی زموږ د وطن د غر کولو جنګ دی د دې خاورې بربادولو جنګ دی د دې خاورې د بچیانو باندې داسې ټپې لګولو جنګ دی چې هغه په دنیا کښې بېعزته ښکاره شي د دوی د جاهل ساتلو جنګ دی زموږ سره د ډېر وخت نه روان دی ملګرو د پمفلټ باندې یو کیسه لیکلې وه چې 1.5 کاله شي چې جنګ لګیا دی دا رښتیا دي زه په دې باندې لږ خبره کوم 1.5 کال اول
دې خاوره ته پیرنګی راغی په دې وخت چې ټول خلک کښېنوي دا سټیج بله لږ خاموش هم شي په دې وخت چې پیرنګی راتللو د پښتنو داسې سلطنت و چې په هندوستان نه واخله تر رشیا پورې چا کش نشي کړلی دا د احمدشاه ابدالي بابا وطن و دا د میرویس بابا وطن و د پښتنو یو اتحاد و یو اتفاق و پیرنګي لوی لښکر راوستل په پښتنو یې چې حمله وکړله پښتانه لښکرو ته شکست ورکړل زه بار بار دا کوم خو دا غیرت شوی دی مونږ بیا یادوو چې کله پیرنګي لښکر په کندهار چې د میوند په مقام باندې پښتانه زلمي لږ پر شا کړل پښتنو زلمو لږ پښې پر شا کړې لږ تر شا روان شول د پیرنګي نه پیغلې راووتلې ملاله نام یې په خپل خاوند یې اواز وکړ خاوند پسې اواز وکړ چې پلان ښیه که په میوند چې شهید نه شوې ګرانه لاله یا پیرنګۍ ته دې ساتمه چې ته دلته پیرنګۍ ته اوسېږې که ډېر په مېړانه باندې پښتنو هغه لښکر چې د راغلی و د برتانیا هغه یې تس نس کړ پیرنګۍ په دا پوه شو چې دا خلک زه په جنګونو په مېړانه په پیاوړتوب څه نشم ټیټولی لهذا پیرنګي چلاکي وکړله د پښتون خاوره یې په 15 حصې تقسیم کړله نیمه خاوره ته NWFP نام ورکړو نیمه ته پاټا ورکړو نیم 14 ضلع پښتانه آباد و نام یې بلوچستان ورکړو نیم هلته سوات جوړ شو نیم هلته افغانستان پاتې شو د پیرنګیانو پالیسي وه چې ډیوایډ اینډ رول چې تقسیم یې کا حکومت پې وکړه هغه ورځې نه جنګونه روان دي تر اوسه پورې جنګ سوړ نه شو ډېر په بخښنه سره پیرنګی چې راغی زمونږ خاوره ته پردي خلک چې راغلل زمونږ خلکو څه لږ بېحیتوب جوړ شو کنې د پښتون په خاوره په 15,000 کاله تاریخ کې دا مثال نه میلاویږي چې چا په خپل وطن جاسوسي کړې وي چا په خپل وطن دلالي کړې وي دا پیرنګی راغی په سور شکل شي بیا دا بل په تور شکل شي راغی دغو خلکو زمونږ خاوره ته منافقت راوړ دا شجاع خاوره دا سپینه خاوره دا سپېڅلې خاوره دا پاکه خاوره دا د باباګانو خاوره دا د شهیدانو خاوره دا د اتلانو خاوره دا د ایوب خان خاوره دا د ملاله میوند خاوره دا د ملا پیونده خاوره دا د حاجي میرزلي خان خاوره دا د سپېڅلي باچا خان خاوره دا د صمد خان خاوره دا د میرویس بابا خاوره دا د اتلانو خاوره دا خاوره ته نن ډېر بې پته ډېر بې ننګه ډېر بې اصوله ډېر منافق خلک راغلی دی دا تاریخي خاوره وهل غواړي دا تاریخي خلک ټیټول غواړي والله موږ ته خپلو منځو دا ټپه کړې ده چې د پلار نیکه په شان چې نه وي د پلار نیکه په شان چې نه وي موږ ته د ټانک په ګیټ ته بیا ته مړ راشي مینه دا موږ ته خپلو منځو ویلي دي چې د خپلو اتلانو باباګانو د خپلې نیکونو وینه نه وي در پکښې ته مړ شې موږ ته خپلو منځو خوندې ویلي دي چې په توره چپ چپ شو مړ راشي د پیرنګۍ اواز دې ما راشه مینه موږ ته خپلو خوندو منځو ویلي دي او دلته دا د هغو ننګیالو پیغلو خاوره ده چې خپلو ځوانانو ته خپلو مېړونو ته یې دا ټپې کولې دا ټپه بیا کړوله چې یار مې د جنګ نه پر شا راغی پر بېګانې ورکړې خوله پښمانه یمه یعنې دا وسله ما ته دغې وطن صرف زمونږ خوندې باندې نه والله د وطن بوټي یې راکوي دا وطن چې مړي قبرونه چې پراته دي هغه ما ته دومره توانایي راکوي چې ته خو د GHQ نه شر کوې چې ټوله دنیا په شر شه هم په والله چې زه خپلو اتلانو قبرونو ته صرف مخ ور واړوم بیا زه درته ژوندی شم بیا چارج شم بیا په ما کښې هغه جذبې وي دلته په دې خاوره باندې د دې خاورې یو په مدنیاتو نه د دغه په غرونو قبضې وشولې غرونه یې ونیول د
د دغه کالجونه یې نیولي د سوات خوا ذخیره نه راواخله هلته تر بلوچستان پره د پښتنو کالجونه هم نیولي شوي دي د پښتنو په هر شي باندې قبضه نه ده معلومه شوله چې دا جنګ هغه د پیرنګي وال جنګ دی هېڅ فرق پسې ښکاره نه شو ملګرو تاریخ ولولئ جنګ هغه جنګ دی بس صرف شکلونه بدل شوي دي صرف وایي خر هغه د ښکته یې بدله ده هغه دی نن په دې خاوره باندې نن په دې خاوره پښتون قام کوم ځای ته راغی دې ځای ته راغی چې د دغې خاورې اواز پورته کړي وایي غدار یې ملګرو یوه کیسه درته کوم غداري او وفاداري نن درته وښایم څوک چې د دغه خاورې د پښتونخوا د خاورې وفادار وي هغه خامخا د ده غدار وي څوک چې د ده وفادار وي هغه به د دغې خاورې خامخا غدار وي دې کې هېڅ فرق نشته دی دا ولس دا ځوانان دا سپینږیري دا د دغې پاکې خاورې وفاداران دي ستا به خامخا غدار وي ځکه چې ستا فیصله د دغې خاورې مخالفه ده زه به د مخالفت کوم ما پرون هم ورته ویلي دي دا د خپل وطن کیسو پرې چې څوک د غدار کیسه راته کوي فخر پې محسوس کوم ډېر خوند راکړي او که د خپل وطن کیسه کول غداري وي په هر قدم به غدار پاتې کېږم زه چې د خپل وطن کیسه کوم ته غدار وایې خدای ما ته د یو سکنډ ژوند نه کړي راته زه ستا غدار نه وم ما د خدای ټول عمر ستا غدار پاتې کړي زه ټول عمر ستا نه غداري کوم زه مې ستا د ظلم نه ډېر واضح ډېر سپین ډېر سپېڅلی بغاوت دی د دغې ظلم نه زمونږ بیخي بغاوت دی ستا د ظالم نظام نه زمونږ بیخي بغاوت دی که هېڅ صورت یې نه در سره منو که ولا موږ د آیین خبره کوو که په ما باندې ظلم آییني هم جوړ کړې آیین دې هم نه منم بیا زه د خپل وطن ژوندون غواړم زه د خپل وطن کیسه غواړم نن په دې حال باندې دا تاریخي پښتانه رسېدلي دي یو کال پوره شو یو راوان ورسره سزا میلاو نه شوه خو والله چې 100 کاله پوره شي بیا نه پرېږدو دا روانور د ده چې څومره بادار دي راتلونکی نسل بیا هم نه پرېږدو دا ته به خامخا سزا ورکوي دا هېڅ کمپرومایز په یو مطالبه هم نشته د دغې پی ټي ایم مطالبه وه د دغې پی ټي ایم مطالبه وه چې میسینګ پرسن د عدالت ته پېښ شي که څوک ګناهګار وي سزا ورکړه که څوک بې ګناه وي هغه بیا راخلاص کا ملګرو کلبوشن یادیو د انډیا و د انډیا د راو او پاکستان چې وایي چې تر ټولو لوی دشمن زما انډیا دی د هغې کس و بیا پاکستان وایي چې یو سل شپږ دماکې یې کړي دي هغه نه چا ایکسټرا جوډیشلي مړ کړ نه چا لاپته افراد جوړ کړ ښځه او زامن یې هم هلته غور سره کوي ملاقاتونه کولی شي په میاشت یې یو ویډیو کال فری دی دا سوالیات دی تر ټولو لوی دشمن ته ورکوي خو د شوران مالک بچی به بیا ژاړي هغه ته بیا دا دی نه ورکوي بیا به زما منځې دلته په سټیجونو ژاړي هغې ته بیا دا سهولت دی نه ورکوي دا هندوستان ته هندوانو ته دغه سهولیات ورکوي مونږ ته نه راکوي مونږ یې بیخي په انسانیت په ټول شي انسانان مو شمري هم نه مونږ د دې ځان دپاره هسې ټیشوپې په شمري دی وایي چې ګیم دی دلته ګیم لګېدی ګیم خو په بیټو په بال کېږي په بېجان شیانو کېږي یعنې تا د پښتنو نه بیټونه او بالونه جوړ کړي دي دا پالیسي دا مزید د تللو نه ده په ولاړ ډېر سخت رکاوټونه به درته پېښېږي په راتلونکي وخت چې دا پی ټي ایم به په هره دروازه په هره لار درته ولاړ وي ملګرو بله مطالبه د لینډ ماینز والو هم وکړله اوس هم دلته ډېر داسې ناست دي د چا پښې پرېږدي د چا لاسونه پرېږدي داسې کاژه واژه ناست دي دا ستاسو پښتانه دي آیا که د برما تاسو یوه ویډیو که لیدلې وي دا یوه 2 هفتې اول ما هم اپلوډ کړې وه دا شابخیلو علاقه کښې یو ماشوم چې ورته دی په خپله څرمن پسې غوښه نه شوي لیدې د ده پښتې داسې ښکاره لیدل شي په منځ دا څه وشول
آیا که د فلسطین دپاره وای بیا به تاسو راپورته کېدلی بیا به چا په ته FIR نه کټ کوو چې د فلسطین په غم راوتی دی که ته کله د کشمیر په غم راووځې بیا په ته FIR نه کټ کېږي که ته کله په بل ځای راووځې بیا په ته FIR نه کټ کېږي خو چې په خپل وطن راپورته شي بیا به ته FIR کټ کوي په ما باندې 19 FIR کارت دي والله چې 19,000 کټ کي بیا هم دا خبره کوي څومره دې مرضي ده FIR کټ کوې FIR-ونه کټ کا دا زما وطن دی خپل پکښې ګرځم خامخا پکښې ګرځم دا دلته یو ماشوم داسې تلویزیون ښه که سر یې نیم په دې کې ځان شی وایي ساه نشته یاره داسې ظلمونه خو د دنیا په یو کنجکشن وشول لکه تاسو چې دلته وکړل دا وګورئ د دی نیم سایډ سر یې بم وړی دی هغه بمونه د دغه فوجانو هلته ښخ کړي دي د دوی د مورچې نه راوځي موږ ورته وویل دا هغه صفه که دا یې صفه کوي دا بم چې کله زموږ ماشومانو ته والوځي بیا دوی پرې غږ نه کوي چې کله د ده دا خوارکی دی دا غریب دی دا د یو غریب کورنۍ سره تعلق لري دا که د ګورنر بچی وای بیا به دنیا پرې راوښته چې دا خو بد شوي دي والله موږ د دغه غریبانو سره ولاړ یو او تر عمره به ولاړ وو دا زموږ ځانونه دا زموږ وخت ای ولسه په تاسو قربان دی موږ او تاسو به په یو ځای سره درېږو انشاءالله انشاءالله इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे دا دهشتګرد دي نه دا بامونو پر شا هم دوی دي دلته چې کوم ګند راغلی دی هغه دوی راوړی دی هغه ما هر وخت نقل ورته کړی دی چې ځوانان په تاسو پسې نارې وهي په پښتو کښې متل دی چې خدای دې نه وکړي چې ته غل وې خو چې زموږ کور ته راشې زموږ د کور نه غلا وشي نو ته هم چې کوم وطن ته دا فوجونه بوتلي دي هلته دهشتګردۍ شوي دي دا ستا پر شا ته یې راوړی دی وطنونو ته دا وزیرستان دا د ډولونو وطن و دا د اتڼونو وطن و دغو خلکو ټوپک هم دې ته ساتلي وو چې چېرته به ډلونو ته کړکۍ سره شنوې کړکۍ پرې ویشتل دا د خوندونو وطن و دا به د ماښامونو وطن و دلته به سپین ږیري مجلسونه کول دا د ډېر عزت وطن و که راغلې نن څه پاتې شول هیڅ شی د نه پرېښول بې پته خلک چې چېرته لاړ شي نور خلک هم بې پته کوي ته که عزتمن وای دا وطن به عزتمن پاتې وای خو په تا کښې دا ماده نه وه ملګرو موږ دا یو خبره ډېره اهم ده ملګرو موږ مطالبه وکړله چې ته عام خلک په دماغو نه باد مه وهه دا یې ورچک شي دا ماینس چې کله د ده فوجانو ته ورخلاص شي بیا د دوی مخشې هغه ځوانان وژني دا چکملۍ علاقه وه هلته په ورواند علاقه کښې یوه دماغه وشوله هیڅ نقصان نه و شوی د چکمالي دلته ډېر کسان ناست دي اقبال لالا ناست دی ګواه دی د دغې خبرې مینو نامې ده دا یو شپون و دغې به د ټول کلي شپاني کوله د مور پلار بېپده ساتل هغه هلته چې راغلل چې فوجان راغلل دی د یرې د وجې ونه ته لاک شو په ونه کښې پټ شو چې دا خو ظالمان دي ما به وویني وبه مې وهي دوی ونیولو چې ویې نیو بیا بېرته مور راغله په سیرو باندې مخامخ دا یو ورور یې مور نیولې وه او بېرته دوی دا زوی یې د فوجانو نه رامنډه کړل لاسونه یې واچول چې رامنډه یې شروع کړله فایرنګ یې پرې شروع کړ د ده سره د خپل مور په پښو کښې واچېدو ای ملګرو دا چېرته ورشئ هغې پلار نه تپوس وکئ هغې ورور نه تپوس وکئ چې هغه ورځ په تا څه تېر شوي دي موږ د یو بل غم نه وکړه دا کیسه جوړه شوه چې هر سړی غمجن شو هر سړی ذهني خراب شو ملګرو موږ آئیني مطالبې وکړلې په داسې صورت کښې مو وکړې
اذان دوش اشرب بوتش ها يا